السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم تفهیم زیم شاجي مونږ د نوخار چې ذکر راځي او زیارت کاکا صاحب ذکر پکینی نو بیا دا نوم نامکمله دی. د زیارت کاکا صاحب په لوی هسپتال کټګري ډي هسپتال ورته ویلی شو، د هغې هغه هسپتال کې ولاړ یو. تاسو ته به د دې یو نظاره هم ښیو. دې باندې غټې پیسې لګېدلې دي. کټګري ډي هسپتال دی، خو مونږ چې کوم معلومات مونږ ته خلقو راکړي دي نو د هغې مطابق دلته سټاف کمی دی. په کار دا دی چې دلته کې 14 ډاکټران کم از کم چې د هغې کوم ضرورت دی د دې علاقې. تاسو ته به دا بلاک هم ښیو، بلاکونه به هم درته وښیو، هسپتال به هم وښیو، سهولیات هم شته، ځای هم شته، پیسې هم لګېدلې دي. نو هغه ډاکټران دلته د سټاف کمی، ځکه چې ډاکټران نشته نو کمی وي، مسلې به راځي. دغسې چې کوم عمارت تعمیرات دي هغه ټیکیدار کم کار کړی دی، د چتونو نه هغه کوم سیلینګ شوی دی هغه ترې نه راغورځېږي. او دا پکې څه ولیدل؟ یاره حافظ صاحب یو خبره ته کوم، زه ډېره د افسوس خبره کوم، ما ته بریدونه هم ډېر راتللی. واقعي چې په اسپتال جوړ شوی دی په کروړو روپۍ پکې لګېدي، ټیکهدار ته فایده میلاو شوي، خو د کاکا صاحب عوام ته فایده نه میلاو شوي. ټیکهدار پکې جیب ډک کړی، چې کوم انجینرانو کوم ډپارټمنټ جوړ کړی ای جیبونو ته پیسې تلي، خو عوام پکې هېڅ فیسیلیټي نشته. د دې نه مخکې یو حادثه شوې وه چې په کار د انوخار ته ډي ایچ کیو ته تله، قاضي ته تله، نو په کار چې هغه دی لوکل اسپتال ته راغلی وي، نو د هغې ټریټمنټ به صحیح شي. نو چې هغې هلته تلل ته هغې ټول مړو. نو ته ما ته دې اسپتال نه بیا فایده څه چې ته په کروڑ روپۍ دې کې ولګې، کروڑ روپۍ ولګې، او د اسپتال دا حال بره حال، چېرته سیلینګ خراب، چېرته بلډینګ کریک، چېرته پکې خلکو پټ کړي دي بلډینګونه، پکې هم پټ شوي دي. ته ما ته وښیې دا مین ګیټ درته هغې مخینو خو هم ټول خلکو مات کړی دی. او په اسپتال کې ورته به نه وی چې په دې اسپتال کې صفایي لپاره څوک شته که نشته، او دې اسپتال ته څوک راځي او که نه راځي، ویې ښایي پیسې شي پیدا. ګرانو مینهوالو، تاسو ته به دې هسپتال یو ویزټ هم درکو. دا د کاکا صاحب مزار سره دی خوا سیټ ته پروت دی، او د دې دا مین ګیټ دی، او مین ګیټ نه چې رادن نه شي نو دا او پی ډي بلاک دی جی. بلاک ته چې وردننه کېږي نو داسې دا د بره سیلینګ حال شوی دی. دا اوس نوی جوړ دی، لکه د دې دومره وخت نه کېږي. دې باندې ډېرې غټې پیسې او کول وګورئ نو ډېر غټ اماونټ، ډېرې غټې پیسې هم لګېدلي او ډېر لویه علاقه کې پروت دی. خو خلکو ته هغه عمره فایده نه شوې چې څومره په کار وه. دا که تاسو ته یو ویزټ دننه هم درکو، دا د او پی ډي سیکشن دی، مطلب هر څه پکې لګېدلي دي، خو خانه پوري شوې ده. مونږ به دا ووایو خانه پوري شوې ده. دا سیلینګ دا دغه دا راپروزي، او دا د او پی ډي د دننه کمرې، دا فیمیل دپاره چې کومه کمره ده، دا دلته اوس یو ډاکټر صاحب ناست دی، هغه په ډیوټۍ باندې. نو داسې به یو چکر ورکو، او اورېږه چې دا لږ ورته وښیو که نه دومره لوی چمن هم پکې دی. دا دې باندې د ټیکهدار جیب ډک شوی دی، خو د خلقو مقامي خلقو ته هغه فایده نه شوې کومه چې په کار وه. راځه چې ځو. دا ګرانو کتونکو، تاسو ته به بار نه هم یو ویو وښیو، یو نظاره به یې تاسو ته ښیو. د دې څه نظاره ده، بار نه څنګه ښکاري، څومره ځای دی، څومره علاقه کې. راځه دا وګورئ د بجلی تار څومره ډېرې سوي پیسې دي.
او دا د بجلی تارونه دی او دی دغه سره لګېدلي دی جنګلي سره نو څه ټایم هم څه نقصان کولی شي دا د هسپتال مخه ده د هسپتال مین ګیټ مین جنګله دا د بجلی تارونه راغلي ورپورې ځوړند دي که نه جي او ښه شاجي تاسو سایکل او څه مطالبه به کې د دې باره کې تا ته خو ما وایي چې دې کې ټیکهدار جیب ته پیسې تللي دي او عوام ځلیږي څوک نه راځي دا وګوره مین ګیټ ته وګوره هغه برجې ورته وښودله دا خو مو ورته وښولې اورې ګرانو کتونکو حقیقت دا دی چې کومه شی پکارو کروڑونه روپیو لګېدو نه پس د ټیکهدار جیب هغه ډک شو او خلقو ته دې مقامي آبادۍ ته د هغې څه فایده نه شوي ځکه چې سټاف نن هم کم دی سهولیات هغه شان ته چې کم پکار دي د کیټګري ډي چې کم ضروریات دي نو هغه نشته تاسو هسپتال دا مازدیګری ټایم دی او دلته پکار دی چې رش وی مریضان راتلې ډاکټران هغه عمروي چې څومره ضرورت وي ایکسرې او هم خولو هم خولو د بجلی تار مې خولو د بجلی تارونه هغه جنګلو سره تړلي دي او څه قسمه حادثه هم د دې بجلی د تارونو د وجې نه هغه پیښېدی شي ډېره مننه دا شیر کوئ او مخکې ورسوئ